الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، الله رب العالمین بعضی وختونه زمونږ د پاره غنیمتونه ګرځولي دي چې په دغه وختونو کې موږ اعمال وکړو او موږ ته به الله رب العالمین اوچتې درجې راکړي. لکه یو د هغې نه ورځ د عرفې ده چې دا ډېره اوچته ورځ ده او دا په کال کې دا یوه ورځ راځي، لیکن د دې ورځې فضایل هم ډېر زیات دي او زمونږ او ستاسو لپاره پکې ډېرې زیاتې پیدې دي. الله رب العالمین په دې ورځ کې د جهنم نه آزادول کوي. لکه حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عرفې په ورځ باندې الله رب العالمین خپل بندیان د جهنم نه آزادوي، د جهنم د اور نه آزادوي. نه دون اوچته ورځ ده چې الله رب العالمین په دې ورځ کې بخښنه کوي. دارنګې په عرفات کې چې کوم حجیانی الله رب العالمین فخر کوي په هغوی باندې، لکه دا هم په حدیث کې راغلي. بله دا ورځ د عرفې دې ته حج ویلی شوی. حج دا یو عظیم رکن دی د ارکان د اسلام نه. حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حج د عرفه ده. بل په دې ورځ باندې دعاګانې پکار دي. الله رب العالمین دعاګانې قبلوي او په دې ورځ باندې په دې دعاګانو کې ډېر زیات خیر دی. لکه حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې غوره دعا هغه دعا ده په ورځ د عرفې باندې، او غوره هغه چې ما ویلې او پیغمبرانو زمانه مخکې هغه ویلې هغه دا ده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. نو چې په دې ورځ باندې ډېرې زیاتې دعاګانې وکړلی شي. موږ محتاج یو الله رب العالمین ته، د الله نه به غواړو چې سړی په دې ورځ باندې ډېرې دعاګانې وکړي او دا دعا په کثرت سره ووایي، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دارنګې د عرفې د ورځې روژه نیول، په دې سره الله رب العالمین د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. لکه حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د عرفې د ورځې روژه نیول زما د الله نه امید دی چې په دې باندې د تیر کال او د راتلونکي کال ګناهونه معاف کړي. نو ګوره دا یوه ورځ ده او په دې یوه ورځ باندې روژه نیول چې څوک حج ته نه تللی، نو حج ته چې یو سړی لاړ شي د هغو لپاره خو دغه اجر دی چې هلته دغه اعمال کوي. لیکن څوک چې حج ته اوس نه دی تللی او دا روژه ونیسي، الله رب العالمین ورته د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. او دا څونه ښایسته خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده. یوه روژه ده لیکن د تیر کال 12 میاشتو ګناهونه الله رب العالمین پې معاف کړي او د راتلونکي کال د 12 میاشتو ګناهونه الله رب العالمین د دې یوې روژې د وجې نه معاف کوي. دارنګې محترمو، تکبیرات ویل چې د دې اهتمام موږ او علماو دا ذکر کړي دي چې دا تکبیرات 2 قسمه دي، یو مقید دي او بل مطلق دي. مقید دا معنی چې دا د فرض منځونو نه وروسته وویلی شي او دا به د عرفې د سحر نه شروع کیږي او ایام التشریق د ورځو پورې دا به ویلی کیږي. یعنی کم د منا ورځې چې دي تر اخر د هغې پورې به دا ویلی کیږي. او یو دا تکبیرات دي مطلق چې دا کله د 10 ورځې د ذوالحجې، څنګه د ذوالحجې دا میاشت شروع شي نو دا 10 ورځې سړی دا تکبیرات به وایي. نو د دې اهتمام دې سړی وکړي او دا تکبیرات آسان هم دي. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. چې دا تکبیرات سړی وایي په دې 10 ورځو کې دې شروع کړي د اولې ورځې نه او دا تکبیرات ته وایي. لکه
عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وې دی و بازار ته وتل او د تکبیرات په ویل او خلکو به مرسته تکبیرات ویل نو دا غنیمت ته کوم او تاسو ورته سوچ وکړو د عربی د ورځي روزه نیول او دارنګ د تکبیراتو اهتمام کول الله رب العالمین دې موږ ټول ته عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.